جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلته بعضې کسانو یو اعتراض کړی دی، نو دا اعتراض بنیادی وجه خو ضد دی او عصبیت دی، او د ضد او د عصبیت سره سره یو وجه پکې بلم ده، هغه دا ده چې د علم کمی دی او خاص کر د نور علم خو لا پرېږده، خو چې په اردو باندې هم سړی نه پوهېږي نو بیا به د هغه سره څه وکړو. پلار خو یې په اردو باندې نه پوهېدو، په لاهور کې چېرته تقریر کاوه نو دیګ ته کټوۍ ویلې وه په اردو کې. خو زه خیر دی دا خو لا وروستو خبره ده، که دیګ ته کټوۍ وویله نو دا دومره غټه خبره نه ده او دومره ګناه هم نه ده. خو چې پلار دی په اردو نه پوهېدو نو زمونږ هم پلاران په انګریزۍ نه پوهېدو، انګریزي مې زده کولو کوشش کړی دی. نو چې ستا پلار په اردو نه پوهېدو نو ته به هم صرف بس چې پلار دی په څه پوهېدو هغه ټکي به زده کوې که نور به څه زده کوې، نو کم از کم یو څو ټکي خو زده که کم از کم. دا هغه ځای دی چې په دې ځای کې دی راوالي وایي مولانا مودودي ویلي دي چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام په شرک کې مبتلا و، انا لله و انا الیه راجعون. نو بدبخت داسې خبره وکړه چې کم از کم د چا سره یا کتاب نه او صرف ستا سره یا یو داسې ژبه کې چا خبره کړي چې په هغه ژبه یوازې ته پوهېږي او بل څوک پرې نه پوهېږي. نو په اردو خو نن سبا ډېر خلک پوهېږي ستا نه علاوه، ستا نه بغیر، ستا نه علاوه نه ستا نه بغیر پرې ډېر خلک پوهېږي، ته پرې نه پوهېږي. نو دې ځای کې مولانا مودودی یو پورا تحقیق نکلے رہے، پا آخر کے یو خبر اکڑی. اس سلسلہ میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور جب چاند اور سورج کو دیکھ کر انہیں اپنا رب کہا، تو کیا اس وقت عارضی طور پر ہی سے ہی وہ شرک میں مبتلا نہ ہو گئے تھے؟ نو دا عقیدہ دا کا سوال لے، وہ سوال پیدا ہوتا ہے. نو دا اکا خود سوال نم نه دی خبر، او د سوالیه نشان دلته چې لګېدلی دی نم نه دی خبر، بیا د جواب نم نه دی خبر. اس کا جواب یہ ہے، اس مولانا سوالوں کو بیا وی د جواب کہ ایک طالب حق اپنی جستجو کی راہ میں سفر کرتے ہوئے بیچ کی جن منزلوں پر غور و فکر کے لیے ٹھہرتا ہے، اصل اعتبار ان منزلوں کا نہیں ہوتا، بلکہ اصل اعتبار اس سمت کا ہوتا ہے جس پر وہ پیش قدمی کر رہا ہے، اور اس آخری مقام کا ہوتا ہے جہاں پہنچ کر وہ قیام کرتا ہے. بیچ کی منزلیں ہر جو یا حق کے لیے ناگزیر ہیں، اصل اعتبار آخری خبر لے، ان پر ٹھہرنا بسلسلہ طلب و جستجو ہوتا ہے، نہ کہ بصورت فیصلہ. پر من کی جدے دا خبر کئی دا سے دن ہوئی دا فیصلہ نہ کئی. اصلاً یہ ٹھہراؤ سوالی و استفہامی ہوا کرتا ہے. د پته نه کې چې نحو امیر هم نه دی ویلی چې کم از کم دا استفهام خو به یې زده کړی، په دې نحو امیر کې استفهام شته که نشته پکې؟ خو د ما په خیال نحو امیر هم نه دی ویلی. نہ کہ حکمی. طالب جب ان میں سے کسی منزل پر رک کر کہتا ہے کہ ایسا ہے تو دراصل یہ اس کی آخری رائے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہے، سوال ہوتا ہے ایسا ہے چې وای داسې ده، نو داسې نه وای داسې ده، وای داسې ده. هلته بیا سوال یہ نشان ورکړی، اور تحقیق سے اس کا جواب نفی میں پا کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے. جواب پر نفی کی چې نه داسې نه ده. اس لیے یہ خیال کرنا بالکل غلط ہے. د آخري جملې ته ګور، اس لیے د دې دلیلونه په وجه وایي که په دغه نورو ټکي نه پوه شي په دې خو به پوه شي. یہ خیال کرنا بالکل غلط ہے کہ اثناء راہ میں جہاں جہاں وہ ٹھہرتا رہا وہاں وہ عارضی طور پر کفر یا شرک میں مبتلا رہا. دا خیال وی سدے غلط تے، بالکل غلط تے. او دا مولا وی دا وی دے وی چې دسې واه او دته ته څه ووایې؟ ها جی د دې جواب تاسو ما ته ووایئ چې په څه طریقه ولګوم چې په اردو دی نه پوهېږي، په سوال او په سوالیه نشان دی نه پوهېږي، علم د ده نشته، د خدای نه دی نه یېرېږي، آخرت نه یره د ده نشته، خدای خبر چې قیامت مني که نه مني.
چې څوک قیامت مني او په اردو پوهېږي دا یو عام اردودان لویسه ورته د دې نه ستا څه مطلب د دې نه ته څه مطلب اخلي. نو پر شاګردانو کې هم داسې څو د ماتوقړ بچی وی چې کم از کم ورته ویلی وی چې استاد صاحبه د دې آیت د دې بل څه اعتراض مولانا باندې کوي نو خیر دی وکړه، خو په دې ځای کې د مولانا د مطلب دا نه دی ته چې څه وی دا ستا په خېټه کې به دا مطلبي. په دې اردو کې خلک وایي المعنى فی بطن الشاعر، المعنى فی بطن الشاعر. نو المعنى فی بطن الاستاذ او شیخ او څه شی چې به یې که شیخ به یې که به نه یې که استاذ به یې که بل څه بلا به پوهېږې په خبره باندې. زه خو ته نه یم خبر چې څه شی دی ته څه ووایم. ہاں جی ناطقہ سر بگریباں ہے اسے کیا کہیے پوهېږې په خبره باندې. مونږ حیران یو دې ته اوس سړی څه نوم ورکړي، سړی په دې نه پوهېږي. ښه جي دا مطلب شو. فلما فلت انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا، ما خو متوجه کړی خپل ځان هغه ذات ته چې پیدا کړي د اسمانونو او ځمکې حنیفن په داسې حالت کې چې یکسو یم، زه خو د ګډو وډو لارو والا نه یم. وما انا من المشرکین، او زه د مشرکانو نه نه یم. وحاجه قومه، او جګړه ورسره شروع کړه، د قوم باس او دلیل ورسره شروع کړه. قال د ورته وی اتحاجوني فی الله، ولې تاسو باس کوئ زما سره د الله تعالی مبارک وقد هدان، او حال دا دی چې الله تعالی خو ماته سمه لار ښودلې ده. ولا اخاف ما تشركون، او زه نه یریږم د هغه څه نه چې تاسو شریکان کوئ به د الله تعالی سره، الا ان یشاء ربي شیئا، مګر که زما رب وغواړي څه شی. زه خو ستاسو د خدایانو نه یریږم. ها که ما ته څه مصیبت را رسېږي نو به الله تعالی غواړي ځکه به را رسي. وسع ربي كل شيء علما، فراخ د علم د رب زما هر یو شي ته. فلا تتذکرون، ولې تاسو نصیحت نه قبلوئ. وکیف اخاف ما اشرکتم، او څنګه به زه ویریږم د هغه څه نه چې تاسو د الله سره شریکان کړي دي. ولا تخافون، او تاسو نه یریږئ انکم اشرکتم بالله، چې تاسو شرک کړی د الله تعالی سره. ما د هغه څه لم ينزل به علیکم سلطانا، چې نه دی رالیږلی الله تعالی په تاسو باندې څه دلیل د هغې په باره کې. ما ته وایې د الله تعالی د شریکانو نه ویریږه، او دغه دروغجن دي، او تاسو په خپله د الله نه نه یریږئ چې د هغه سره شریک نشته او شریک ورسره پیدا کوئ. فأي الفریقین احق بالامن، کم یو د دوو ډلو نه حقدار د امن ده. ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهېږئ. ما دپاره د عذاب نه امن ډېر دی، که تاسو دپاره ډېر. الذین آمنوا، دا اوس عامه قاعده، هغه کسان چې ایمان یې راوړو ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، او ګډوډي نه کړي خپل ایمان د شرک سره. د ظلم نه مراد دلته کې شرک دی. صحابه کرامو بخاري مسلم کې روایت دی، ابن جوزي نه ما دلته نقل کړی دی چې دا آیت راغی چې لم یلبسوا ایمانهم بظلم، نو صحابه کرام راغلي اینا لم یظلم، په مونږ کې بلا کم وي چې زیاتې به نه کړي. ظلم خو مطلق زیاتی ته هم وایي، مطلق غلطۍ ته هم وایي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې انما هو الشرک، د دې ظلم نه مراد دلته څه دی؟ شرک دی. الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه، تاسو نه دی اورېدلی چې لقمان خپل زوی ته څه ویلو چې یا بني لا تشرک بالله، بچیه د الله سره شرک مه کوه، ځکه چې ان الشرک لظلم عظیم، شرک ډېر لوی ظلم دی. نو دا مطلب الذین آمنوا، کسان چې ایمان راوړو ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، او ګډوډ نه کړي خپل ایمان د ظلم سره. شرک او ایمان یو بل سره ګډوډ نه کړو، نو اولئک لهم الامن، دې ته به امن ملاویږي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. دنیا کې به دا نظام د امني د ایمان او د توحید نظام، دا د امن نظام دی، او د شرک نظام د بدامنۍ نظام دی. نو په دنیا کې چې دا نظام راشي نو بیا په دنیا کې امن راځي، او آخرت کې به د عذاب د جهنم نه امنی. الله دې مونږ ته راکړي. وهم مهتدون، او دې په سمه لار باندې به. وتلک حجتنا، دا زمونږ دلیلونه آتیناها ابراهیم علی قومه، دا زمونږ دلیل چې دا ابراهیم علیه السلام د خپل قوم خلاف پیش کو. دې نه دا پته لګي چې آتیناها ابراهیم علی قومه، چې دا مخکینۍ خبره چې کومه کوله دا ابراهیم علیه السلام د خلکو سره مناظره کوله، بحث یې کوله. وتلک حجتنا، او دغه زمونږ دلیلو چې دا یو شی ورته ښکاره کوه دا پرېوځي، دا پرېوځي. آتیناها ابراهیم علی قومه، ورکړی مونږ ابراهیم علیه السلام ته د خپل قوم خلاف. نرفع درجات من نشاء، اوچتو مونږ اوچتو مرتبو ته، اوچتو مونږ غټو غټو مرتبو ته هغه څوک چې زمونږ اراده شي. ان ربک حکیم علیم، بېشکه ستا رب حکمت والا دی او پوه دی. ووهبنا له اسحاق ویعقوب، وبخل مونږ دته اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام. نوسې کلا هدینا، ټولو ته مونږ هدایت کړی. ونوحا هدینا من قبل، نوح علیه السلام ته هدایت کړی او مخکې د ابراهیم علیه السلام نه. ومن ذریته، او په اولاد د کې د داود علیه السلام کې، په اولاد د اسحاق علیه السلام او د یعقوب علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام کې داود او سلیمان.
هدایت کړه موږ داوود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام او ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته وکذالک نجزی المحسنین، دارنګ موږ بدل ورکو عمل کوونکو لا. وزکریا او موږ هدایت کړه عیسی زکریا علیہ السلام، یحیی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام او الیاس علیہ السلام ته کل من الصالحین، دا ټول صالحانو. و اسماعیل والیسع ویونس ولوط او هدایت کړه موږ اسماعیل علیہ السلام، عیسی علیہ السلام، یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام ته وکلا فضلنا علی العالمین، او هر یو موږ ورواله ورکړو په مخلوقات باندې. ومن آبائهم وذرياتهم او هدایت کړه موږ چاته چې دی په پلارانو په مشرانو کې او د دې په اولاد کې او اخوانهم او د دې پرونو کې وجتبیناهم موږ دې ورکړو. اجتبا جبا یجبو په خبره باندې پوه نشوي، جبا یجبو را غونډولو ته ویل کېږي. جابیه حوض ته وایي، کجابیة الشیخ العراقی تفحقو. په دې مفضلیات کې چرته یو شعر دی، مفضلیات پیژنې که نه، د ادبیاتو کتاب دی. مفضل بن محمد الضبي د جاهلیت د اشعار یو مجموعه ده، المفضلیات ورته وایي. نو دا غیر نه ته وی کجابیتش نرشتیا غالبا دا الکامل کې مې کتلو، الکامل د مبرد وایي په خبره باندې کجابیت الشیخ العراقی تفحقو، حوض ته وایي. اجتبیناهم واجتبیناهم موږ دی غوره کړي دي، را جمع کړي دي ځان ته. وهدیناهم الی صراط مستقیم او توفیق مولور کړی دی د سمې لارې. ذلک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده، دا هدایت چې الله تعالی چاته وکړي دا د الله تعالی هدایت دی. یهدی به من یشاء من عباده، هدایت کې په دې باندې الله تعالی چاته دا غیر اراده شي د خپل بندګانو نه. ولو اشرکوا کو دي خلق شرک کو لحبط عنهم ما كانوا يعملون، برباد بشي دینه هغه عملونه چې دی کړیو. چې چا ښه عملونه کړي ټول عمر خو چې شرک وکړي ټول عمل برباد شو. دا اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة، دا پیغمبران کسان دي چې ورکړی دی موږ ته کتاب والحکم او پوهه په دین کې او نبوت او پیغمبري. فإن یکفر بها هؤلاء، که انکار وکړي د دې قرآن او د دې توحید د منلو نه او د دې کتاب د منلو نه او د دې نبوت د منلو نه، هؤلاء دا د مکې خلک، نو په دې پروا مه ساته ځکه چې فقد وکلنا بها قوما، بېشکه مقرر کړي دی موږ د دې د منلو دپاره نور خلک لیسوا بها بکافرین، چې هغه به په انکاریان نه وي. هغه څوک دي؟ هغه انصار دي د مدینې منورې، او د هغې نه بعد د اوسه پورې دا څومره مسلمانان دي دا ټول پکې شامل دي. فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. ابن کثیر وی المهاجرین والانصار واتباعهم الى یوم القیامه، د قیامت پورې دا اوس چې څومره خلک دي نو دا دي نو دا هغه وخت کې څه پته لګېده چې په بر صغیر پاک هند کې ولې اسلام داسې ستوري را پیدا کېږي، په انډونیشیا کې او په ملیشیا کې او په سریلانکا کې او په کوم ځای کې او په تھایلینډ کې او په برونای کې او کم ځای کې باندې خلک را پیدا کېږي. دا په هغه وخت کې چاته پته نه و، الله تعالی ما مقرر کړي دي دا به مني. فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین، دا پیغمبران کسان دي هدى الله چې الله تعالی ته هدایت کړی دی. فبهداهم اقتدها، د دې په دې هدایت پسې ورپسې شه. اصل کې ورپسې کېدل په سړي پسې نه وي، پسې په هدایت پسې ورپسې شه. قل ورته ووایه لا اسألکم علیه اجرا، نه غواړم ستاسو نه په دې باندې څه مزدوري، دا مزدوري تاسو نه غواړم زه چې تا ته وایم درس درته سبق درته وکړم نو بیا به درته وایم چې اوس مزدوري راله راکړه، ته دې ته هم نه خبرېږې چې زه ستا نه څه غواړم، نه خو تا ته حقه خبره کوم. نو صحیح کې مې څه مطلب نشته، خو ذمه داري ادا کړو. ان هو الا ذکرى للعالمین، نه دا قرآن مگر نصیحت دی د مخلوقاتو دپاره، للعالمین د ټولې زمانې د هر زمانې د خلکو دپاره. وما قدر الله حق قدره، او دی دا الله تعالی احترام ونکو څنګه چې دا احترام حق دی. دا معنا خو ته نشي کولی، خلکو معنی کړي، دا معنا ته نشي کولی چې دی ونه پیژنده، ځکه دا خو پیغمبر علیه السلام وی ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک. دا معنا هم ته نشي کولی چې موږ دې خلکو د الله تعالی عبادت ونکو څنګه چې د عبادت حق دی. نو څه معنا به کوي؟ نو دا معنا ده وما قدر الله حق قدره، دی خلکو احترام ونکو، دی خلکو احترام ونکو د الله تعالی څنګه چې د الله تعالی د احترام حق دی. کم از کم دومره احترام خو دی کولی شي کنه چې دی الله تعالی د هر څه نه اوچت ګڼلی وی او د الله تعالی هره خبره یې منلې وي. نو دی بدبختو دا کار هم ونکړو. پیژندل خو دا خیر دی، پیژندل خو پوره نشي پیژندی. عبادت هم انسان کمزوری دی، نو پوره عبادت هم نشي کولی. خو دومره خو به پیژندلی وی چې هغه رب دی او موږ بندګان یو.
نو دا خبره خو به پیژندلې وي چې دا رب خبردار چا د پاسه ده. اذ قالوا چې کله دی ویلو ما انزل الله على بشر من شيء نذر علیه الله تعالی په انسان باندې څه شی. دا یو سړی و په خبره باندې پوه نه شوې، مالک ابن سیف، نو دا یهودي و. نو دته یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم واعظ او نصیحت شروع کړ. نو دا بدبخت ورته وایي چې الله تعالی اړو د سره سره علیګری نه دي، الله تعالی اړو د بندگانو د هدایت د پاره سره علیګری نه دي. بدبخت خو الله تعالی ونه پیژندل چې آیا الله تعالی انسانان پیدا کړم د شي پرې خو د پتیار کې چې زړه ډغره خوري. لا خدای الله تعالی نه پیژندل ولا څوک الله تعالی پیژني نو هغه به دا خبره کوي چې مخلوق پیدا کړ بیا ډغره ته پرې خو نه، دا غي د هدایت تنظیم وکړ. نو دی مالک ابن سیف وی چې نه اړو سره الله تعالی سره علیګری دي. نبی له صلی الله علیه وسلم ته وی د تورات چاره لګلو. نو د بیا سای بای شای کول. نو نبی له صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تاسو یو خبره کومه وایي په خبره باندې. امام ابن جوزی دلته لیکلی وی تاسو یو خبره کوم مالک ابن سیف وی سو وی چې تاسو ستاره په الله تعالی قسم الله تعالی په دې تورات کې دا نه دی ویلي چې ان الله تعالی لا يبغض الحبر السمینه، چې په يهوديانو کې لا د دین عالم می او پیر سټیم نیولې او سور بینو دا د الله تعالی بد شي. وی او دای په کې ویلي دی وی اق سور پیر سټه ته فانت الحبر السمین، ته د خدای دشمنی پاسه ده مګه دا او تاخیرانه خبره وکړه. سپوږی به پښتو نو دا په کې کله کله ډېر راځي. ها ما ته خلک وي ته په کې تیز ډېرې وي، مې دا تیزم په کې ما کتلې دي، دا په کې شته او تا کتاب نه دی کتلې، کتابونه وګوره دا پکې چې دا شین هغه ته بدا سي وي. قل ورته وایا من انزل الكتاب الذي جاء به موسى، چار علی گله او کتاب چې موسی علیہ السلام راوړیو، نورن هدایتو وهدى للناس، او هدایت د خلقو د پاره. تجعلونه قراطیس، تاسو ګرځوي هغه در قراطیس حصے قرطاس کاغذ ټوکړي ټوکړي. تبدونها سخکار کوي چې مطلب می پکی، وتخفون کثیرا او ډېر پکې پټوي چې مطلب هم پکې نه، چې ستاسو د مطلب خبره نو هغه بخکار کوي چې مطلب هم پکې نه، نه هغه بیا بل پهلو پټه کوي. بیا پرون دیو قتل کنه چې د مولانا مودودی سره د دشمنی نو هغه یو طرف اخکارا کا هغه بل پټ کا. دا ټول دنیا ته وای دا لاند دي، دا ټول دنیا وای نه د چا سره کتاب شته، نو څوک ابن کثیر پیژني، نو څوک قرطبي پیژني، نه په څوک یو ته په خدای پوي کړه او بد دروازه د نبوت بند شو، دا پیغمبري ده بس پتا باندې علم بند شو، بس چې ته مر شو دروازه ختم شو. خلک ابن کثیر نه پیژني او قرطبي نه پیژني. تبدونها چې سم خوخی د مطلب د پاره د دنیا نو هغه ښکارا کوي، وتخفون کثیرا او ډېر خبره د خلکو نه پټوي. وعلمتم ما لم تعلموا، او تاسو ته تعلیم درکړی شوی او دا چې تاسو په نه پوهیدئ د دین په معاملاتو کې، ولا انتم ولا اباؤکم، تاسو نه تاسو پلاران. قل الله ورته وایه دا الله تعالی را لېږلی او دغه تورات، ثم ذرهم بیا پرېږده فی خوضهم یلعبون، چې په خپلو دروغجنو خبرو کې ورننوځي او لوبې کوي، په خپلو دروغجنو باسونو کې لوبې کوي سرګردانه. وهذا کتاب بل جواب هغه الله را لېږلی او د نه را لېږلی، الله تعالی وایي ما دا را لېږلی، دا جواب. وهذا کتاب انزلناه، دا قرآن داسې کتاب دی چې موږ راولېږو، مبارک د خیر نه ډک دی. مصدق الذي بین یدیه، تصدیق کوونکی دا کتاب چې دی نه مخکې دی چې تورات دی. د څه دپاره راولېږو؟ نو وایي لتؤمنن به، لتؤمن به چې ته په ایمان راوړې، ولتنذر ام القرى، او چې ته ویرې ام القرى دا مکې والا او من حولها څوک چې دی نه چاپېره دي. مرکزي ځای کې به کښېنې نو دا مکه مرکزي ښار دی، نو بس خلک به په خپله خبرېږي او راځي به، داسې به د هر چا پسې دروازې نه ډبوي. پوهېږې په خبره د پیغمبر کار دا دی لتنذر ام القرى، دا مرکزي ځای دی، دې له دا هر ځای نه خلک راځي، نو دلته کښېنه نو بس وایه خلک به درنه خبرېږي. لتنذر ام القرى ومن حولها، چې ته ویرې هغه څوک چې په دې مرکزي ښار کې دي، په دې مکه کې، او چې څوک چې چارچاپېره دي. والذین یؤمنون بالآخرة، او کسان چې په آخرت ایمان لري، یؤمنون به، په دې قرآن ایمان لري. او چې څوک آخرت نه مني نو هغه دپاره خو بیا قرآن فایده نه کوي. وهم علی صلاتهم یحافظون، او دوی په خپلو منځونو باندې حفاظت کوونکي دي، د منځونو خیال کوي. ومن اظلم ممن افترى علی الله کذبا، دا یو سړی عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح مکه معظمه کې، نو دته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سوره المؤمنون هغه آیت وی کنه، فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، نو دوی فتبارك الله احسن الخالقین. نبی علیہ السلام هم دغه شی ولیکه،
نو دی لاړ بیا مرتد شوی دا. او چې څوک ورته څنګه وایي هغسې ولیکه، وایي داسې خو به زه هم ووایم. لیکن بیا خلک وایي چې د فتح مکې په موقع باندې بېرته مسلمان شوی او بیا پوه شوی چې خبره د ما غلطه وه. د دې خو دا مطلب دی چې قرآن د انسان فطري آواز دی، قرآن د انسان د فطرت مطابق نازل دی. نو ستا د فطرت نه چې کوم آواز راغی دا خو تا ته الله تعالی د هدایت یو ذریعه ښودله، خو ته پې ګمراه شو. تا ته الله تعالی دا ښودله چې دا قرآن د انسان د زړه آواز دی، دا د انسان د ضرورت دوا د بیماری علاج او دوا ده. نو ګوره ستا د زړه نه یو فطري طور غیر اختیاري طور یو آواز راووته. دې معنا دا ده چې که انساني نو بالکل دی به پوهېږي چې دا خو زما د زړه دوایي ده، دا خو زما د زړه ټکور دی، دا قرآن چې څه وایي دا خو زما ضرورت و. نو ته لاړې بل طرف دا. ومن ازلم وسوق دی غټ ظالم ممن چانا افترا علی الله کذبا چې جوړي په الله باندې دروغ او قال وحي الی یا وی ما ته وحی کیږي ولم یوحى الی شیء نو ته وحی نه شوی. ومن قال او هغه څوک چې وایي سانزل مثل ما انزل الله زمم داسې کتاب نازل کوم څنګه چې الله را ولېږه انزل الله من ذلک دروغ. ولو ترى اذ الظالمون او کتالی دلې ظالمان فی شکر ظالمان فی غمرات الموت بسرګو د مرکی غمرات غمرون خو ډوبوالی ته ویل کېږي که نه، دا ملائک پکې ور ډوبېږي نو دی ځکه دا سلګۍ وایي، دی پسې لاس وردن نه کوي ډوبېږي. غمر فی غمرات الموت په سلګو د مرګ کې والملائکة باسطو ایدیهم او ملائکو پسې لاسونه ورغځولي وهي او لاسونه تې ساتر علی او ورته وایي اخرجوا انفسکم دا خپل ځانونه راوباسئ. الیوم تجزون عذاب الهون نن به تاسو ته درد کولی شي بدله د عذاب د سپکوالي بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق ځکه تاسو په الله تعالی باندې به داسې خبرې کولې چې به ناحق وي. وکنتم عن آیاته تستکبرون او تاسو به د الله تعالی د آیاتونو ځان لوی ګڼو. ولقد جئتمونا فرادا او په قیامت کې به ورته بیا وایي یوازې راغلی یقینا تاسو راغلی زموږ مخې له فرادا یوازې نه د سره ښځه شته نه مال شته نه به اولاد شته نه ډلې ټپلې شته. کما خلقناکم اول مره څنګه چې موږ تاسو پیدا کړي وي اول ځلې وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم او تاسو پرېښود هغه څه خولناکم چې موږ یې تاسو مالکان کړي وي یا موږ تاسو له درکړي وو وراء ظهورکم شاته په دنیا کې د ملاګانو نه اخوا د شاګانو نه اخوا په دنیا کې. وما نرى معکم شفعاءکم الذین زعمتم او نینو موږ ستاسو سره ستاسو هغه سفارشیان چې ستاسو به دایي مبارک وینا کوله څه وینا به هم کوله چې انهم فیکم شرکا چې دی په تاسو کې د الله تعالی سره شریکان دي. نو هغه دروغجن خدایان راته وسوخایه کنه. لقد تقطع بینکم ستاسو په خپل منځ کې واسطې کټ شوې. هغه د شکرانو دورو او د وټونو دورو او د پوسټرو دورو نو په هغې کې به د یو بل نه څه پیدې وي. اوس خو شی ختم شي که نه نو اوس ځکه د یو بل نه جدا لقد تقطع بینکم ستاسو په منځ کې چې کومه دروغجنې واسطې واسطې وي د یو بل نه د فایدې اخیستو هغه نو هغه کټ شوي. وضل عنکم ما کنتم تزعمون او ورک شو ستاسو نه هغه دروغ چې تاسو په دنیا کې جوړول. دا مطلب شو ان الله فالق. لقد تقطع بینکم تقطع الوصل بینکم هغه واسطې او تعلقات چې په منځ کې وو چې په کومه وجه به دا مرید د پیر سره او دا شاګرد د استاد سره او دا لیډر د خپل کارکون سره او دا بل دا به یو بل سره یو ځای نو هغه مفادات او مفادات ختم. ان الله فالق الحب والنوى او ته بیا دلایل غواړي نو دا دلایل اورکن بېشکه الله تعالی شلونکې د دانې دی والنوى او د بمبتې دی د زړي دی. ان الله فالق الحب بېشکه الله تعالی چونکې دی د ازمکه چې کې ته دانې واچې دا بیا څوک یې چوي الله تعالی یې داسې وچې او د هغې نه هغه تېغی راوباسي. والنوى او د هغه بمبتې او د هغه زړي دی. یخرج الحي من المیت راوباسي ژوندی د مړي نه ومخرج المیت من الحي او راایستونکی د مړي دی د ژوندي نه. ذلکم الله د دې معنا مخکې تېره شوې. ذلکم الله تاسو ته وایم دا کارونه چې کوي الله دی. فانا توفکون کوم طرف ته تاسو اړولی کېږئ. فالق الاصباح الله تعالی چونکی دی د سباګانو د سبا د رڼاګانو یعنې د اسمان دا تیارۍ نو سبا چې راخیږي نو دا رڼا خپره شي. فالق الاصباح الله تعالی رایستونکی دی د سبا او رایستونکی دی د رڼاګانو د سبا. وجعل الليل سکنا او پیدا کړی د شپه د آرام دپاره. والشمس والقمر حسبانا او پیدا کړی د نور او سپوږمۍ حسبانا د رڼا دپاره. دا معنا هم ټیک ده حسبان د رڼا دپاره او دا معنا هم ټیک ده د حساب دپاره. والشمس والقمر او پیدا کړی دی نور او سپوږمۍ حسبانا د حساب دپاره. دا انګریزي حساب په د نور باندې دی او دا بل
اسلامی حساب پس باندې دی دا پس قوم باندې ذالک تقدیر العزیز العلیم دا منصوبه دا غزات چې غالب دی او پوهه دی تقدیر منصوبه دا منصوبه چا جوړ کړی دی کائناتو د پاره دا پروګرام او دا لایحه عمل دا لایحه عمل جی دا پلاننگ چا کړی دی تقدیر پلاننگ منصوبه لایحه عمل دا هغه ذات دی چې غالب دی او پوهه دی هو الذي جعل لكم النجوم الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړ تاسو د فائدې لپاره ستوري لتهتدوا بها چې تاسو په لار بیا مې فی ظلمات البر والبحر پتیرو د وچو د دریاب کې وسم په خلق لار مو قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون بشک په تفصیل بیانوم آیاتونه خلق لپاره چې به پوهیږي وهو الذي انشاكم من نفس واحده الله تعالی هغه ذات دی تاسو پیدا کړ یو تنه د آدم بابا فمستقر و مستودع نستاسو د پاره یو ځای په دنیا کې دی او بل ځای په د ځمکې نه لاندې دی فمستقر نستاسو د پاره یو ځای د اوسېدو دی د پاسه د دنیا نه و مستودع او بل ځای د اوسېدو دی د دې ځمکې نه لاندې یو د ځمکې د پاسه او مستودع او بل د ځمکې نه لاندې چې هغه قبر دی په دې کې امام ابن جوزی 9 اقوال نقل کړي دي پوه شو په خبره باندې خدا 2-3 قولونه تا د پاره پوره دي فمستقر یو مستقر د اوسېدو ځای پر دنیا کې او مستودع او بل اوسېدو ځای په آخرت کې یا فمستقر یو ځای د پاسه د دنیا نه ځمکې نه او مستودع او بل ځای لاندې د ځمکې نه چې قبر دی دا ډیره مناسبه ده چې سړی داسې وایي چې مستقر معنا فوق الارض او مستودع دا تحت الارض دا قبر یاد کی ځکه چې په دې قبر کې سړی ودیعت امانت ته وایي نو دې قبر نه برا پاسي دې کې مستقل نه دی نو دې ته ځکه مستودع امانت دلته خوده شوی بیا په قیامت کې را پاسي قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون بشک موږ په تفصیل بیان آیاتونه خلق د پاره جزان په پوي هو الذي انزل من السماء ماء الله تعالی غزاد د جلالی کې د برنو بو نور یزنا فاخرجنا به روبا سمغه پر یو باندې نبات کل شین شین کی دار قسمه فاخرجنا من روبا سمغه د دې شین کو نه خضرن د دې تیغونه نبات نه مراد دغلت کې هغه تیغه ده اول تیغه راوځي بیا موږ روبا سره دغه تیغینه خضرن شین کې هغه بیا ورو پانی مانی شروع کینو خضرن معنا دا چې پانی مانی پکې جوړ شي نخرج منهم موږ روبا سره دغه پانو بیا او دغه شین کینه حبن دانه متراکبن په یو بل باندې سوره متراکبن گنگوچه متراکب څه ته وایي دا چې یو بل سره وګې شوی دا وګې نه چې په یو بل باندې جوخت نه ختیلا کوي انګورو ته ګوري په خبره دا گنگوچی دا چې یو بل سره ختی دا چې په یو بل کې نه وتی ومن النخل او پیدا کو موږ د کجورنا من طلعها دا غیدا تیغینا قنوان گنگوچی من طلعها دا غیدا تیغینا هغه کې طلع تیغی ته وایي طلع خراخاتو ته وایي چې اولنې راوخیږي نو هغه تیغی اولنې راخکاره شي لکه طلوع الشمس من طلعها دا غیدا تیغینا قنوان گنگوچی او دانیتون چې هغه نزدې مطلب دا چې قریب التناول تیرا شوکې نو را شوکولې شي قنوان گنگوچی دان کینوانم پکې خو کینوان ته نه ما کینو ته په عربی کې افندی وای یوسف افندی وته وای یوسف افندی خدای خبر مصریان وته وای یوسف افندی وای کینو په ولاله خو کو کینه وته خو بهر حال ده قنوان گنگوچی دی او دانیتون د شکولو د پاره نزدې دی او وجنات نو باغنا من عناب انګورنا والزيتون او د انار د زيتون په پیژنې خونه والرمان او د انارنا مشتبها چې ځنه پکې د یو بل په شانتي دی او غیر متشابه نه ځنه پکې هغه د یو بل په شانتي نه دی سپکه یو شانتي دي په دې ټولو میوه کې سره میوي دي ستوري دي سپینې دي شنې دي انظروا الى ثمره وګوره د دې میوه ته دا چې سم مذکور دي الى ثمر ما ذکره د دې مذکور دې میوه ته ګوره اذا اسمر چې کله میوي ونسي وینعه او د دې په خولو ته ګوره ینعن دا مصدر دی ګوره ښا ینع ينع ينعن په خبره باندې وینعه او د دې په خولو ته ګوره بیا دا مضارع صيغه نه دا ګوره اګه چې یې پکې ګوره وې دا مضارع ده موږ په طالب علم دا کې مرګره او ډېر ټوکی مونته کې نو هغه د شیرګړ د مدرسې دی طالب نه تاسو کوي سيقول څه صيغه نو هغه ته وی چې یره چې دې ته ګورم چې یې پکې د نظام دا به مضارع
او چې دې ته ګورم چې دا یخې په دې منځ کې د نظام دا به ماضي نو هسې خلطه مضارع به ورته ووایو نو وایي خلطه مضارع به ورته پوره شیخ و ځان لی ولې نوم هم کېښاو خلطه مضارع نو خلطه مضارع ده ښه صحیح مضارع ده خو سین پې داخل شوی دی او سین د مضارع د داخلېدو دپاره دی په دې سین پته لګي وایي دی نښه ده سین او صوب وایي دا خلطه مضارع داسې قابلان خلک په دنیا کې شته ولی دنیا د چا د مخ آباده ده یو پکې دا بل قابل دی چې په اردو نه پوهېږي د ده د مخ هم دنیا آباده ده د داسې خلکو د مخه دنیا آباده ده پوهېږي چې په اردو هم نه پوهېږي او نه ورسره علم او نه پکې تقوا او نه پکې اخلاص او بل داسې مجتهدین او مجددین چې دا خلطه مضارع ده دا چې بیا لوی شي دا بیا لوی شیخ القرآن بیا ان فی ذلکم لآیات بشک په دې هر څه کې نښې دي لقوم یؤمنون خلکو دپاره چې ایمان لري نو ته نور معجزې څه غواړې خو دې ته ګوره که نه دې ونو بوټو ته ګوره که نه په دې نه پوهېږي دې نه د خدای پاک توحید نه معلومېږي وجعلوا لله شرکاء الجن او دې مقرر کړي د الله تعالی دپاره شریکان پیریانو پیریان د خدای سره شریکان کړي وخلقهم وحال لا پیریان خو الله تعالی پیدا کړی دي مخلوق دی وخرقوا له او دې د ځانه جوړ کړي دي الله تعالی دپاره خرق څه ته وایي شلولو ته وایي لکه د دکاندار لاړ شي لکه ماله ته یو جوړه راوشلوه نو هغه سره تاني نو تاله ته یو جوړه راوشله بیا چې درځي له ورکړي بیا قینچي کېږي وخرقوا له بنین و بنات بغیر علم او دې د ځانه جوړ کړي دي الله تعالی دپاره لونه او زامن بغیر د دلیل نه سبحانه الله تعالی پاک دی وتعالی او ډېر اوچت دی عما یصفون دا خلقونه دا خبرونه خلک بیانوي ځکه چې بدیع السماوات والارض بمثل پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو دی ان یکون له ولد دغه دپاره او بچي څنګه شي ولم تکن له صاحبه او دغه دپاره خو مرګري نشته بچي خو هلی چې ښځه خاوني نو دا الله تعالی خو مرګري نشته وخلق كل شيء نو الله تعالی ارس پیدا کړی دی او هو بكل شيء علیم الله تعالی په ارس باندې پوي دی ذالکم الله ربکم ذالکم دا کارونه چې کوي دا ته الله دی چې تاسو رب دی لا اله الا هو الله نه بغیر بل خدای نشته خالق كل شيء دا ارس پیدا کوونکی دی فعبدوه نو دا الله تعالی بندگی کوي وهو على كل شيء وکیل او الله تعالی دا ارس نگران دی لا تدرکه الابصار احاطه نشي کولی په الله تعالی باندې نظرونه د خلکو د الله تعالی علم باندې څوک احاطه نشي کولی نه په ذات به څوک احاطه وکړي ادراک دی ته وایي تا شی ته داسې مخامخي او تا هغه شي ته داسې ټولو ګورې دا دې جنه دې پورې تا ته ټول داسې ښکاره شو دې ته وایي احاطه چې د هغه یو طرف بل طرف دا ټول هر څه مې ولیده لا تدرکه الابصار نشي منتی د لره او نشي لیدی د لره دا موجوده سترګې وهو يدرك الابصار او الله تعالی احاطه کوي او قدرت لري د خلکو په سترګو باندې ستا سترګې او ستا د سترګو لیدل په دې د الله تعالی احاطه ده او ستا د الله تعالی په ذات باندې احاطه نشته الله تعالی خو ادراک د ابصار هم کوي د اسماع هم کوي خو دلته مشاکله راغله که نه ځکه چې په هغه بل ځای کې څه لا تدرکه الابصار خبره د ابصار و ځکه ابصار وویلو وهو اللطيف الخبير او الله تعالی بارک بین او خبردار دی د دې معنا دا چې په دنیا کې الله تعالی ته په دې ګونه شي دي قد جاءكم بصائر من ربكم بشکر علی تاسو سترګې پرانیستون کې دلیلونه طرف طرف تاسو نه فمن ابصر چا چې په سترګو کار واغست فلنفسه د خپل ځان د پاره ومن عمیا او چا چې ځان ډونکو فعليها نقصان په خپل ځان دی ومان علیکم بحفیظ او نیم ز پتا سبحانه سنگران وکذالک نصرف الآیات او دا سمو په بدل بدل انداز بیان او آیاتونه د دې لپاره چې د خلکو باندې لا لازم کو چې دلیل د ثابت شي لنلزمهم الحجه چې دا بیا نه وایي چې دلیل نه او وليقولوا او دې دپاره چې دې بیا تا ته وایي درسته سبق دی ویلی دی ما ته پته ده ته چې دا قسمه خبره کوې دا درته چا ویلي دي دا ته د چا شاګرد دی دا په دې شاګردانو کې د استادانو صحیح نښې پکې داسې پته یې لګي چې دا سبق چې سړی خبره شروع کړي وایي تا د پلانکي نه سبق ویلی دی وليقولوا درسته او د دې لپاره چې درته ووایي چې د چا نه دا سبق ویلی دی ولنبینه لقوم یعلمون او مونږ یې بیانو دا خلکو دپاره څوک پې ځان پوهوي خلک دې داسې وایي او مونږ به دا کار ليقولوا درسته هغه به اعتراض کوي چې نه نه مړه دا ته هغه د پلانکي هغه داسې رایې ده مونږ ته پته ده هغه داسې رایې ده پوهېږه په خبره باندې ولنبینه لقوم یعلمون او دې بیان کړو خلکو دپاره چې ځان پې پوهوي ما ته یو ملګري خبره کوله هسې د مثال لپاره وایي په ریاض کې په سعودي کې په ریاض کې مې د یو عرب سره بحث په یو موضوع باندې نو هغه عرب ته مې وویل چې دا خبره داسې نه ده وایي راته وایي چې تا د ده نه خو سبق نه دی ویلی وایي ما ورته حیران ته داسې پېژنې وایي ما ته چې ما ته یې پته ده هغه داسې خبرې کوي وایي ما ورته پاکستان ته تللی وایي چې زه پاکستان ته تللی ما خو که تللی نه مې نو ما ته پته وه ما ته خلکو نه تپوسونه کړي دي ما دا پوره شی و چېرته
ځینې خلک ولې ډېر زیات خارښتیا دي، هر څه کوي، هر ځای نه معلومات کوي، وایي دا تا د ده نه سبق ویلی ته ځکه داسې خبرې کوي. دا وی راته والله تعالی اعلم. کوم ځای نه به معلومات کول، دا معلومات یې ولې کول، دې نه هم ځان خبره وه چې ولې خلک کوي، یا د چا سې شوق او یا چا ورته ویلي چې معلومات وکړه، دې نه خبرې دا هم پکې. ومان وليقولوا درسته، او دا د پیاره چې ووایي چې دا درسته سبق دی ویلی دی او د چا نه دی ویلی دی، دا خبرې د چا دي چې دا تی کې. ولنبینه لقوم یعلمون، او چې موږ بیان کړو خلکو ته چې ځان پې پوهیږي. اتبع ما اوحی الیک من ربک، تابعداري کوه د هغه وحي تا ته ستا د رب د طرف نه کېږي. لا اله الا هو، خلک نه مني، نه دی مني، دا دلایل ته دومره بې شماره دلایل بیا هم نه مني، نو نه دی مني، خو ته تابعداري کوه. لا اله الا هو، د دې کائناتو بل خدای نشته، د دې کائناتو بل خالق نشته، د دې کائناتو بل مالک نشته، او د دې کائناتو بل حاکم نشته مگر دغه یو الله دی. واعرض عن المشرکین، او مخ واړوه د مشرکانو نه. نو امام ابن جوزي وی خیال کوه، ګورې د جهاد په آیت باندې بیا دا منسوخ دی. ګورې اعرض نه، مخ ته اړوه، مخ ورته ور واړوه، بیا وایي اسنه چې مخ ته مخ اړی، وایي بیا چې د غزا آیات راشي نو بیا به ورته مخ ورړی. ګورې ولو شاء الله ما اشرکو، او که د الله تعالی اراده وی چې دی د شرک ونه کړي نو دی به شرک نه وی کړی. په دې دوه ټکو پوهېږئ، یو د الله تعالی خوښه ده، بله اراده ده. د الله تعالی د ارادې مخالفت نه کېږي او د الله تعالی د خوښې مخالفت کېږي. ولې؟ خوښې څه ده؟ ایمان یې خوښ دی که کفر؟ ایمان. لیکن خلک ټول مؤمنان دي که کافران پکې دي، لیکن اراده د دې ټولو خلکو د ایمان نه ده کړې. که د ده د ایمان اراده کړې وی نو بیا به دی مؤمن وي. لکه د ده د نرتوب اراده چې کړی نو نر دی، او که د ده د ښځېتوب اراده یې کړې دی نو ښځه ده. د ده پکې څه اختیار و چې نر پیدا شم که ښځه، د ځانه خبر و چې پیدا شو زه څه یم. دغه شانې که الله تعالی دا اراده وکړه چې دی داسې نه وي نو بیا به نه وي، خو دا اراده الله تعالی نه کوي، ځکه چې دی باندې امتحان کوي او داسې ورته وایي چې ګورې دا مې خوښ دی او دا مې خوښ نه دی. نو ځکه وایي ولو شاء الله، که د الله تعالی اراده کړې وی چې دی د کفر ونه کړي نو ما اشرکو، دی به کفر نه وی کړی. وما جعلناک علیهم حفیظا، نو چې الله تعالی وایي زه پې زور نه کوم، نه ته پې ولې زور کوې، نه لېږلی موږ ته په دې باندې څه نګران. وما انت علیهم بوکیل، او ته د دې د معاملاتو ذمه دار نه. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، نو ته به اوس کله کله د دعوت خبرې کوي او دلایل به وی او خلک به نه مني، نو تر به زه به غوسه در شي به ستا دغه پلان کې داسې نه داسې مه وایه، کنځل به نه کوې. ولې؟ ځکه چې کنځل دلیل دی. ولې په کنځلو سړی خبره مني؟ نو کنځل خو نه دلیل دی، نه پې هغه سړی پړ کېږي او به تا ته دا دومره غټ غټ کنځل وکړي، تا نه به هغه زیات سپېشلیسټ دی، ته به لا دومره سپېشلیسټ نه یو. پوهېږې په خبره؟ زموږ په مشرانو کې یو کس و، الله تعالی دې وبخي، نو زموږ داسې لرې ترور غونده کېده، الله تعالی دې وبخي، هغه وفات شوی ده. نو هغې به وایي بابا کنځل د مانو سره یاد کړي دي، بابا کنځل د مانو سره یاد کړي. نو داسې هغه به د مانو سره یاد کړي او تاله به د مانو سره نه درځي، نو بیا نو کنځل مه کوه، ځکه چې کنځل نه دلیل دی او نه پې سړی پړ کېږي او نه پې سړی مطمئن کېږي، بلکې الټه به تا ته کنځل وکړي، کېدای شي چې دا الله تعالی ته کنځل وکړي، ځکه چا به وایي چې تا ته دا خبرې ویلې دي، الله تعالی درته ویلې چې داسې وایه. کله کله سړی داسې وایي که نه، چې چا درته ویلي چې چا درته دا سبق ویلی دی، وایي دا هغه داسې داسې کړي، نو هغه به بیا داسې بزي پسې. ولا تسبوا الذین، او کنځل مه کوئ تاسو هغه کسانو ته یدعون من دون الله، چې دی رابلي سوا د الله تعالی نه. فیسبوا الله، نو دی به کنځل وکړي الله تعالی ته، بدره دی به ورته ووایي عدوا د دشمنۍ په وجه بغیر علم. دا مطلب شو بغیر علم بے دلیل. کذالک زینا، زدیان دي کذالک زینا لكل امه عملهم، دا سم خسته کړی ار یو تن تداغي عمل، ثم الى ربهم مرجعهم، بیا د رب ته دی واپس دا فینبئهم بما كانوا يعملون، خبر بکری دا من دی کول. واقسموا بالله جهاد ایمانهم، حال دا چې دی قسمونه خوري په الله تعالی باندې مضبوط قسمونه، علی ان جاءتهم آیه کرا شدی ته پلان کې نه ښه بدقه پورن خدو چې دا څه چلو کا او موږ به ایمان راو. الله تعالی وینه راو لئن جاءتهم آیاتن کدرا شدیتا فلان که غم فرمایشی معجزه لا یؤمنون بها، دی به ایمان راوړي. ولورته وای انما الآیات عند الله، د معجزو اختیار خدای الله تعالی سره ده. وما یشعرکم، او تاسو ته صفته ده انها اذا جاءت، دا معجزه چې کله رام شي لا یؤمنون، دی بیا ایمان راوړي. وما یشعرکم، مسلمانانو ته وای وما یشعرکم، تاسو ته صفته ده خبره اصل کې بل ده. څه خبره ده جی؟ هغه دار چې انها اذا جاءت، دغه معجزه چې دا خلک غواړي چې کله دا راشي لا یؤمنون، دی اډو ایمان نه راوړي. دویمه معنا
وما یشعرکم او تاسو چا خبر کړی انها اذا جاءت نو ان په معنا د لعل و ان په معنا د چا بیا د لعل ان په معنا د لعل راضی خان د عدی ابن زید قول له شعر د نقل کړی د ابن جوزی وی اعاذل ما يدريك ان منیتی الى ساعة في اليوم او في ضحى غدی اعاذل اے ملامتک ان کیا ما يدريك تا تسپت دا ان منیتی لعل منیتی کی دیشی زما مرگ الى ساعة في اليوم پنننے ورز کی او ساعت پسی او فی ضحى غدی یا سبا وقتی نو ولی رات ملامت ولی مخام خاتنگے چې سبا لمرسم نو بیا بخپے وی بچی یار دامه او تنه ویلی نو خبوا نو مکه ودا سی خبرې نو ان په معنا د لعل وما يشعركم تاسو تسپت دا انها اذا جاءت لعلها اذا جاءت کې دیشي کداغه معجزه چې د دی غواړي دارا هم شي نو لا یؤمنون دی بیا ایمان نه راوړي ځکه دا زديان دي ونقلب افئدتهم وابصارهم من اړو د دې د زړه او د دې د سترګې زړونه اړو معنا دار چې د دې زړه زمون په اختیار کې دي او د دې د سترګې زمون په اختیار کې دي کما لم یؤمنوا به اول مره داسې اړو څنګه دی په ایمان نه راوړي اول ځلې یعنی مطلب دا دی چې د دې خو اول ځل ایمان را نه وړو نو دا خبره او تبه د ښکارا شو او د زړه خو زما په اختیار کې دی که زه غواړم نو دی به د دې باوجود ایمان راوړي خدا کار خو الله تعالی وایي زه نه کوم او سترګې خو ښکاره خبره ده تا ته مایي پای کې دوه خبرې دي یو هغه سترګې دي چې هغه د انسانیت سترګې دي او بل هغه دي چې هغه حیواني سترګې دي نو هغه انساني سترګې هم دغسې حالت دی څنګه چې د زړه دی دیم زما په اختیار کې دي که زه غواړم زه به ورته حق وښیم خو زه ورته نه وایم چې په زور نه راګرځوم ځکه چې کما لم یؤمنوا به اول مره داسې د دې د سترګې اړو مونږ او دا زړونه اړو مونږ او د اړو حق پیژني نه او نه حق قبلې څنګه چې دې په ایمان نه راوړي اول ځلې ونذرهم فی طغیانهم یعمهون او پرې د مودي په سرکشۍ کې سرګردانه ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه وکلمهم الموتى او کرالې غلې مودي ته ملائک څنګه چې دې غواړي او دې سره خبرې کړې مړو وحشرنا عليهم كل شيء قبلا او راجم کړي وي موږ د دې مخه دا ټول مړي مخامخ نو ما كانوا ليؤمنوا دي بېمان نه راوړې کدا دومره ملائکه مراله مړو خبره مو کړي او دا مړي میرا ژوندیم کړو د دې باوجود بدی خبره نه کوي د دې ایمان نه راوړي ما كانوا ليؤمنوا دي نه دي چې ایمان پر راوړي الا يشاء الله مگر ک الله تعالی اراده وکړي د دې د ایمان او د دې د رضا نه بغیر په الله تعالی په زور ایمان راوړي دا دومره دلایل چې دا سبه دا ته په یو ځای پنکا ام ایمان راوړي ځکه دا باندې غواړي الا ایشاء الله مگر ک الله تعالی تکوینا غواړي د دې ایماندار کېدل د دې درازانه بغیر په زور ومري نبی خو به ولكن اکثرهم يجهلون لیکن دا اکثر جاهلان دي اکثر په معنا د ټولم راځي دا ټول جاهلان دي وکذلك جعلنا لكل نبي اوس د پیغمبرانو سره دشمنان دي او کنه دا خو ته چې ته انسان دوستی د پیغمبر خو دشمنان دي دای دشمنان دي کنه دا کافر وکذلك جعلنا لكل نبي داسم مقرر کړی دار پیغمبر د پاره دون دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان په انسانانو په پیریانو کې یوحي بعضهم الى بعض چې پټه پټه خبره رسې زینو ته زخرف القول دروغجن خبره غرور د دوکې د پاره یو بل د دوکې د پاره یو بل ته خبره رسې وړي راوړي کوي تاوي ماوي ولو شاء ربك ما فعلوه او کستا د رب خو خوینو دی بداوړي راوړي نه وکړي دا ایحاء القول به نه وکړي هو دا ضمیر د دې یوحي کی چې ایحاء دا غي تراجه ده فذرهم وما يفترون نو پرې دا د دې دروغ پرې د چې د خپل دروغ سره لګي ولتصغى الیه او دا کار مو د دې د پاره وکړو وفعلنا بهم ذلك د دې د پارمدار سو وکړو په دې باندې پوښي چې امتحان او ازمیخم کو او د دې د پاره چې تصغى الیه چې د دروغجن خبر ته وکیدي افئده الله متوجی شي وت افئده الذين لا يؤمنون بالاخره چې د دروغجن خبر ته متوجی شي زونه دای کسانو چې ایمان نه لري په آخرت باندې دا شیطانانو ته موږ د اختیار ولې ورکړي یو بل ته خبره وړي راوړي کوي دا ځکه چې دا د دې بيدون خلکو خوراک دی دا بدبخته د قران خبره ته وګ نه دی او دغه دروغ ته وګ دی نو ولې تصغى الیه د شیطانانو لم دا زادي ورکړه د دې لپاره چې وګ کیږي دغه دروغ ته او متوجی شي دغه دروغ ته اصغى یصغي اصغاء متوجی کېدل ته وایي ها جی چې متوجی شي مایل شي
او متوجی شي دغه دروغ ته د زخرف القول ته افئده الذين زون دا کسان لا يؤمنون بالاخره چې ایمان د آخرت باندې وليرضوه او چې په دې باطل خوشاله شي چې د باطل خبره وشي نو د خوشاله شي وليقترفوا ما هم مقترفون او دې د پاره چې وګټي هغه چې څه ګټل غواړي چې وکي چې څه کول غواړي ګناه افغیر الله ابتغي حکما آیا ول سوا د الله تعالی نه زول ټوم د ځان د پاره فیصله کوونکې او هو الذي الله تعالی غزاد ته انزل الیکم الكتاب مفصلا شرع لګلې تاسو ته کتاب مفصلا چې په تفصیل سره بیان شوی دی په دې کې د انسان د هدایت خبره کومي خبره د هدایت سره تعلق ساتي هغه پکې په تفصیل بیان شوی دی والذین آتیناهم الکتاب او کسان چې ورکړل موږ دې ته کتاب یعلمون په دې پوهیږي انه منزل من ربک چې دا کتاب نازل شوی دی ستاسو د رب طرفنا بالحق د حکمت مطابق او د حق مطابق فلا تکونن من الممترین نو مکه ته شک کوونکو نه پیغمبر خو شک نه کوي خدا هغه ته وای او موږ ته اوري چې تاسو شک مکوئ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا او پوره د خبره ده نه درپستا صدقا درشتیا او په لحاظ سره چې کوم خبره ورکړل نه رښتیا ده وتمت کلمت ربک او پورا د وینا درپستا صدقا درشتیاو په لحاظ سره پس کې چې کم اخبار او کم خبرونه ورکړي دي نو هغه رښتیا دي وعدل او د عدل او د انصاف په لحاظ سره چې کوم فیصله کړي دي نو هغه د عدل او د انصاف ده صدقا فيما اخبر وعدلا فيما قضى چې کوم فیصله کړي د نه پای کې عدل له ولا مبدل لکلماته او نشته سو بدلون کې د الله تعالی احکام لرا او هو السميع العليم الله تعالی اوریدون کې دی په هله وان تو نو ډېر خلک نه مني ته د الله تعالی خبره د انصاف ده او د الله تعالی وینا د عدل او د اکثریت خو نه مني به د اکثریت سي کوړه مازدین دي دا څه د خرزه من دي ټول په دې پسې مزه د سړی ځامنه غدي چې دا مني او چې دا قران نه مني دا ډو سړی زوی نه دی وان تطع اکثر من فی الارض او کته اطاعت او تابعداري وکي دا چا چډیر دی په دې اسمه کې نو ډیر خو سدي تا ما یو ځل مثال ویلو کنه حاجی ما د سپیسو بچي اته او د خدای یا یوي یاد وای حاجی په یو ځای سې خو یا یوي یا زیات نه زیات ته دوی کله کله بس داسې چته او سپی په یو ځای سو راوړي نو ته د ډیر مرګره کده یو څوک په ډیر مرګري دی لکه لا سوچت کوي زدل ته خو یوم نشته که بار به هم څوک نه رسي نه پوهه نه دي غریبانان تا پوهه کړی نه دي مړه وان تطع اکثر من فی الارض او کتا اطاعت کو خبره دی ومنل دا ډیرو کسان چې پسمه کړي نو یضلوا عن سبیل الله دا بتا خطا کړي الله تعالی د لار نه یو برته په دې پوله ځبل برته ګټ ته ټوپ کو بل ته یال ته وړان شبل برته یا خو منډه کا وار بدن خطا کی بیا نو پر اسلام لار ولې نه اسلام یضلوا عن سبیل الله تابع تاکید الله تعالی د دین او د قران نه مری واړی بل طرف ته یو برته یو کتاب پترخ کینی ولې او بل کتاب پترخ کینی ولې چې دا وایا ذکر خلق گمراه دي چې دا پټکل او پاوا پس روان دي زمو والد سب خبره کله کوي پرې دا مړوي دا کونس په شانته اوا ته غاپي چې چاته خبره وږي کنه ناغه وي داغه دا یو څو خبره زما ډېر خوخي یو دا وي پلان کې سړی وي د کونس په شانته اوا ته غاپي نو دام د سیدی اسه چې سور شروع شنو دی غپ شروع چاو ته سویل نه او یو خبره د مو والد سبل کوي اجه سي قمقل او سه بخرت او بوقوف سوکینی نو ودا غریب د مجبورین په دوخ پیګرځي ودا د بده ورځ په دوخ پیګه ته سمو ودا د بده ورځ په دوخ پیګه دا غریب د نشټین او د مجبورین په دوخ پیګرځي ځکه چې سلور شتنه کني دا په سلور ګرځي دا ودوا شتنه نو دا مطلب یتبعون الا الظن دا د کون سپی په شانته اوا تغاپی دا سه په ګمانونو پټ کړنو خبره یې نه دی وای دا په ګمان پسې ور په علم نه پیژني یتبعون الا الظن دی تابعداري نه کوي مگر د ګمانو و انهم الا يخرسون ان دي مگر اٹکلیان دي اشه د یادو غشي ولي پټکل باندې اشه په توک خبرې کوي په توک خبرې کوي علم نشته ان ربک هو اعلم من يضل عن سبيله بشک استار په دې پاغه چا باندې چې خطا کیږي د خپل لارې نه الله د لارې نه هو عالم بالمهتدين والله تعالی هدایت یافتم خپېجنی فکلوا مما ذکر اسم الله علیه نو یو پدې کې دا چې دې خلق د الله تعالی په انعام کې سم مقرر کړیو حرام او حلال مقرر کړیو او یو اعتراض به مسلمانانو دا کو ته ګوره ته د تو سره پاسې به مسلمان اعتراض دا اعتراض به کو وې چې تاسو حلال کې کنه دا الله اکبر نوم په وای ولا دا خوره او چې الله تعالی مړ کې هغه نه خوره ګوره دا چې مردار شي دا چا وجلې الله
وای چې الله پاک مړ کینو هغه نه خوري او چې په خپل حلال کې دا خوري. تاسو عجیب خلک نو چې ما حلال کړو هغه ما مړ کړ الله تعالی مړ کړ خو ما ته الله تعالی ویلی چې دا خوره او دا ما خوره. نو د دې معنا دا چې موږ د خپل عقل نه منو موږ د چا منو د الله تعالی. مسلمان دا څه وایي مسلمان جواب بسې چې ته دا خوره او دا ما خوره دا ولې کوم او دا ولې نه کوم الله پاک کوي چې دا کوو دا ما کوو بس زه د الله تعالی بنده یم. په کوم ځای کې د الله تعالی وینا یې التزم عقل بیا عقل ته تا خوښ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. زه د عقل ته وایم چې کله کله دا زړه دې پرېږده. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے څنګه ټیپو سلطان په وصیت کې وایي صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. چې د عقل غلام یې هغه زړه به نه غواړي هغه زړه به ما قبله هغه زړه قبول کړه چې د عقل غلام یې نه آزادي. دغه بنیادي خبر ده په دې اوس اقبال پوه شوی دی خو دا ډېر خلک پې نه دي پوهېږي په خبره باندې که نه. دا ټیپو سلطان ډېر اوږد نصیحت دی هغه وایه که تو رهنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشی ہوں تو محمل نہ کر قبول. دسې پسې اوږد روان دی بیا اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. ہوئے گی کھویا نہ جا صنم کدے کائنات میں محفل گداز اور گرمی محفل نہ کر قبول. داؤ ہوئے گی اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. اور باطل دوئی پسند ہے باطل ہوئی دام خورا دام کوا ہر طرف توہا وہی باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں یا نہ یہ حق و باطل نہ کر قبول. دا سے پکے موائے جزا با دا حق و دا باطل دا سے ملغوبہ جوڑا کما نوے شے با جوڑ کما وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں یا نہ یہ حق و باطل نہ کر. نو دوی بداوی چې د الله تعالی وای چې بس الله راته وي دغه خورن او خورم او چې دا مخورن وي دا مردار د باندې حرام نه. زه خو د الله تعالی بنده یم. بنده دې ته نه وایي چې خپل خبره کوي بنده دې ته وایي د خدای مني. فکلوا نخری تاسو مما دا غسنا ذکر رسول الله علیه چې الله تعالی نن په یاد شوی ان کنتم بیااته مؤمنین کته د الله تعالی د آیاتونو باندې ایمان لرونکي ومالکم الله تاکلوا مما ذکر رسول الله علیه او څه شوی پتا سبحانه چې نخری دا غسنا چې یاد شوی د الله تعالی نن پاغي باندې وقد فصل لكم ما حرم علیکم او پتا قیصر په تفصیل بیان کړی الله تعالی تاسو ته غسه چې حرام کړی دی پتا سبحانه د دې سورته انعام نه مخکې په سورته نحل آیت نمبر 115 کې دغه خبره ذکر شوی و ځکه حواله ورکړه الا مزتررتم الیه سوا دا غنه چې تاسو ورته محتاج او مجبور یې نو بیا خیر دې فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه وان کثیرا او ډیر خلق دي لا یضلون خلق خطا کوي بیا هوایم په خپل خواهشات او بغیر علم بدلیل لا یضلون خلق نور گمراه کوي دنیا خلق دي دلته خلق گمراه کوي. ان ربک اعلم بالمعتدین بشک استعار په دې پاکستان چې زیاته کوي وزرو ظاهر الاسم و باطنه او پر دې ګناه چې پخکار ګناه دا او کوم باطنه پټ ګناه دا وزرو او پر دې ظاهر الاسم ښکار ګناونه اغلا او دا کې او قتلنا او دا و باطنه او پټ ګناه پر دې چې حسد دې منافقت دې ریا او وغیرہ وغیرہ دا بنیتی دا. ان الذين يكسبون الاثم بشکا کسان چې ګناونه غټي سيجزون بما كانوا يقترفون دي تو بدله ملاوي کې دا ګناونه شدي کم غټلې دا کم کړی دي. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه او مخره دا غسن چې الله تعالی نوم په نه یاد شوی و انه لفسق او دا فنا فرمانی دا د الله تعالی د نوم په ځای د بلچا په نوم باندې او د الله تعالی نوم په قصدن و نه واستې شي البته خطا مسلمان و نه واستنه خیر دی. وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم شیطانان پټه پټه خبرې را شیخ په دوستانو تعالی یجادلوکم چې تاسو سره جګړې وکي وان تعتموهم او که تاسو د دې شیطانانو تابعداري وکړه نو انکم لمشرکون نو تاسو به مشرکان یې. دلته اطاعت څه ته وایي شرک ته او توحید اړه نه په اردو پوهیږي او نه په سوال او په استفهام پوهیږي او دا شی اړه او دی خو اړه او شرک اډو پیژني نه توحید پیژني او نه شرک پیژني. وې زلیخا خلاص شوا
زلیخا او یوسف کتاب، یوسف زلیخا یو کتاب د عبدالرحمن جامی. نو استاد هغه خپل شاګرد ته یوسف زلیخا نومي کتاب، دومره غټ کتاب دی ما سره شته. وایي په خبره باندې حاجی متا بز عشق رو گرچه مجازی است. هغه قصه چې شروع کوي نو د دې شعرونه شروع کوي. متا بز عشق رو گرچه مجازی است که آن بهره حقیقت کار سازی است. بلو حول الف باتا نخوانی ز قرآن درس خواندن کی توانی. شروع شو بیا. نو چې هغه استاد او هغه کتاب ختم کړو نو د شاګرد ته په اخر کې تاسو کوی استاد جی او تاسو کومه وېسو دا زلیخا نرو که خزا دا غده غلطه ده موږ د کلی نه ورخواله دا زلیخا نرو که خزا. نو قرآن 50 ځله ختم کړ دی خوړاله او دی خوړاله او نه په بل څه ټکی پوهیږي او نه توحید پیژني او نه د اطاعت غیر الله پیژني او نه د شرک پیژني. وان اطعتموهم کدا الله د خبره په مقابله کې د ومنل نو دا اطاعت د غیر الله سره انکم لمشرکون. نو بیا بسې نو دا وایو بس په اخر کې به بیا تاسو کې د زلیخا نه روکه خزا. زلیخا خلق وي کنه دا لفظ زلیخا دی ښا خلق خدیجه وي دا لفظ خدیجه نه دی خدیجه دی خدیجه زلیخا. او من کان میتا فاحییناه آیا هغه څوک چې مړی نو مونږ را ژوندې کو وجعلنا له نورا او موږ مقرر کړو د لپاره یو رڼا يمشي به في الناس چې د روانې د رڼا سره د خلکو په منځ کې کمن مثله هو د مثال په شان دا کس دی فی الظلمات چې په تیرو کې لیس بخارج منها او د دین راوتون کې نه چا وی د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک نازل له. حمزه رضی الله تعالی عنہ یو ځل راغی پوهیږي په خبره باندې او ابو جهل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چرته خبره کړې و. نو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ راغی او د ابو جهل سره لاندې وته لا کلمې نه ویلې چې لاندې وته مراوای چاو د ابو جهل چې راوای چاو په سینه ولا کې ناست او غړې وړې وته ویلې وې ته سړی زوی ته نه پوهیږي دا ما ورار دی هغه ته وې مړ نو دا خو ګوره کنه هغه بوتان خو تم منه هغه د بوتانو ته وې دا غټ دی او مونږ ته وې تاسو به وقوف هغه ستا د پلار او د مذهب او د هر څه غټ به وقوف تو بل شته غټ ته سجدي کې الکه وې ته وې زما مومنه بس ما مومنه محمد صلی الله علیه وسلم الله تعالی پیغمبر دی وې زم ستا په شانته خو نه فورا مت په دې سینې ناسو چې هغه ته وې ګوره مونږ ته به وقوف وې تا ته به وقوف وې کما بیا پس د دین او غزبم به وقوف مې تم خاره ته غټو ته سجدي کې بوتان سجدي کې ما خو پس د دین کلمه ویل زه من په دې سینې راته نو الله تعالی وې دا ګوره ته دیم د په شانته خدای ما ولا جوان ورک فاحییناه جوان دې حضرت حمزه رضی الله تعالی. افمن کان میتنا رسول چې هغه بی دین او کافر او گمراه او فاحیناه نو ته هدایت کو وجعلنا له نورا او دلم ورکړ یو رڼا يمشي به في الناس چې د روان د رڼا سره په خلکو کې ينشر به بينه في الناس دا رڼا په خلکو کې خوري دا قران خلکو ته بیانې دا دین کمن مثله آیا د حالت دا چا په شانته د ظلمات چې په تیرو کې ليس بخارج منها او دا غینه وتون کې نه دا کذالک زوین للکافرین ما كانوا يعملون دا څه خسته شوی د کافرانو لپاره عمل شدي کول وکذالک جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها پار کلی کې بدا سے بدمعشانی بی دین خلقو شیطانان پار کلی وکذالک جعلنا دارنګ مقرر کړی فی کل قريه پار یو کلی کې اکابر غټ غټ خلق مجرمیها چې په دې کلی کې غټ غټ ګناګارانه مجرمانی د جرمونو سرپرستی کوي قاتلانی دا غي غونډګانو پکې غټ غونډه مشري په کلی کې بدمعشانی دا بدمعشانو پکې مشري دین خرڅول والي دا غي پکې مشري جوارګری د جوارګرو پکې مشري چرسیان او بنګیان او ابياني دا غي پکې مشري پوهیږي په خبره باندې کنه دا ظالمان بی دینا فسادیان دا پکې د دې ډلې ملي پکې اکابر مجرمیها لیمکروا فیها چې په دغه علاقو کې سازشونه وکړي د اسلام خلاف و ما یمکرون الا بانفسهم او دې سازشونه نه کوي مګر د خپل ځانونو خلاف ما یشعرون او عقل پکې نه ځکه ځان بربادي وإذا جاءتهم آية او چې کله راغی دي ته یو نخا قالوا دی ویلن نؤمن من ایمان درو حتا نوتا تر دې چې مونږ تراکړې شي مسلما اوتی رسول الله په مثل داغه معجزې چې پیغمبرانو ته ورکړې شي او د مونږ مخ کې چې مخکې پیغمبرانو ته کومه معجزې شوي وي هغه مونږ تراشي یعنی مطلب دا دی چې پیغمبرانو ته وحی شوي او چې مونږ ته وحی وشي حتا نوتا مسلما اوتی رسول الله هغه پورې نه منو څنګه چې پیغمبرانو ته څنګه وحی کیږي د وحی مونږ ته مشوي دومره نشه ده
الله اعلم حيث يجعل رسالته الله ته پته ده چې په کوم ځای کې به الله تعالی مقرر کوي خپل پیغمبري چاله پیغمبري ورکوي سيصيب الذين اجرموا یقینا وبرسیږي کسانو ته چې هغه مجرمان دي صغار ذلت صغار اشد الذل عند الله تعالی په مخید الله تعالی په قانون او په دربار کې عذاب شدید او ډېر عذاب بما كانوا يمكرون په دې ور دي بساده کول فمن يريد الله ان يهديه اسوچ الله تعالی وړي چې تسمل اروخي يشرح صدره للاسلام يشرح صدره للاسلام نو د سینې اسلام ته کلاو کی د اسلام ته سینې کلاو شي حاجی نو د اسلام خبره به اوري مني ومن يريد ان يضله او هغه څوک چې غواړي الله تعالی چې گمراه پریدي يجعل صدره ضيقا الله تعالی د سینې تنگ کی او حرجن ډېر زیاته تنگ کی کانما يصعد في السماء لکه تبه چې د بر اسمان ته خيږي اوس په دې باندې په خوا خلک نه پوهېدو چې اسمان ته سړی خيږي نو سینې تنګيږي اوس په ته پوهېږي چې بجاز کې مزل کې او دا جاز د 30,000 فوټ نه بره شي که نه نو هلته به بیا وایي چې هلکه کله دا ډېر بره کېږي نو اکسیجن کمیږي نو بیا به د ساه لنډه لنډه کېږي نو د بره نه به یو ماسک راولوېږي او به د پوز داسې ورولې نو هغې کې بیا اکسیجن بیا به او مونږ ته پته ولګېده چې واقعي چې سړی څومره بره خېږي که نه نو اکسیجن کمیږي بیا قرآن د پخوانه یو خبره کړې وه کانما یصعد فی السماء سینې تنګېږي او سایې بندېږي لکه ته به وایې چې دی ډېر بره زیات وخته چې بره خېږي نو اکسیجن کمیږي په دې غرونو کې هم کله کله داسې کېږي ډېر لږ زیاته ورسي که نه نو سیچل په سړي باندې کېږي داسې دا مطلب شو كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون دا څنګه الله تعالی ور تپی دا ګندګي د شرک په کسانو باندې څوک ایمان نه لري دا ګن په چا پورې ور تپي چې بې ایمانه نو بې ایماني مخکې وکړي نه الله تعالی پورې دا ګن ور تپي وهذا صراط ربك مستقيما او دا قرآن ستارب طرف تتلد سملار قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون بشك بتفصيل بيان كل آياتنا خلق دي سوق نسيت لي لهم دار السلام عند ربهم دي مؤمنان دا پارا بملاوي دا امن کور عند ربهم دخل رب خواكي دا امن کور سده جنت الله دي منتراكي وهو وليهم والله تعالى ددي مددگار او دوست بما كانوا يعملون ددي خاملون بوجا ويوم يحشرهم جميعا او پکمر چ الله تعالی ولا طول حضرات جمع کی قیامت کی یا معاشر الجن وتبو اے انسانا اے پیریانو معشر دلی گروہ اے ټول گیا اے دلی د پیریان قد استكثرتم من الانس تاسغدير گمراه کړه په انسانانو کې په دې انسانانو کې ډېر کسان چا گمراه کړه پیریان شیطانان وقال اولیاءهم من الانس نو په دغه وخت به د انسانان ني نو دی به پوښي چې ګور الله تعالی خو دې ته وی تاسو گمراه کړی دي راشه اوس په دې اوس مقدمه روانه ده نو دی به خپل خبره مو کوي چې مونږ دې گمراه کړیو الله تعالی به ته پرې دا تم پکې رسي یوازې دې نه ده تم یې حاجی وقال اولیاءهم او بوي دوستان ددي من الانس الانساناننا ربنا استمتع بعضنا ببعض اعظم غرب فیدا غستي وزن زمون د زیننا دنیا کې رزینو نه پیدا نه لي لیډران د کارکونانو نه کارکونان د لیډرانو نه کشران د مشرانو نه مشران د کشرانو نه ایجنټان د خپل اصلي خلکو نه چې د چا ایجنټان یو دي هغه دي تنخالي او غیله کار کوي دا چل قصه ده استمتع د دې پیریان او انسانانو د یو بل نه فایده واغسته د شیطانانو دا طریقه وا چې هغه د خلکو عقیده خرابولي نو په انسانانو کې داسې خلک مقرر کړ چې هغه ته خاپیریدار وي نو اگر الله دې پر نو د خاپیریدار پکې دا پیدا وشو چې هغه تعویذونه راوباسي نو 800 روپۍ لي یا به کم یلی یا به زیات یلی خو یو ځل ما ته سړی وي 800 رانه اغستوي نو ما ته هغه څه کوي نو 800 روپۍ باندې او وی بالکه پیریان تعویذونه بدل راوباسم او دا سوتلې متلې چې ته په یو ځای کې خخې کړي او راوي باسي نو استمتع بعضنا ببعض د پکې دا کار جوړ دی چې 800 روپۍ برسه په یو تعویذ سوکو ګټي چا د دکاندارانو نه تاسو کټول ورځ ناشي 800 روپۍ ګټل ګران کار دی او دې څه کوي نو بس شی ولي کې او خخې کې وته سم نو استمتع بعضنا ببعض د پکې دا پیدا شو چې مبتکل لذیذ د کاروبار روان دي سرمایه په نه لګول او شی روان دي دومره پیسې خو سړی چې پلاین کوش والی نشي ګټلې او دغه په اصول ټکو مکو باندې ګټي او هغه پیری په کې دا پیدا ده چې د خلکو عقیده خراب کړي د خلکو عقیده څه کوي هغه په د خلکو عقیده خراب کړي ځکه چې شیطان نه او غواړي د خلکو عقیده خراب کړي او د په کې پیسې دنده وایي زه څه کوم ما پیسې ملاوي په دې مثال پوهیږي کنه دا مثالونه به شمیره د لیډرانو دا والا د نور والا دا د مریدانو دا والا
ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے زمونږ ربه فایده واغستا، پیسې واغستې او مزې واغستې ځینو زمونږ د ځینو نه، وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، او موږ ورسېدو هغه نیټې ته چې تا موږ له مقرر کړې ده، نو موږ معاف کړه ورسره. قال النار مثواكم، الله به ورته وایي جهنم ځای د اوسېدو دی، خالدین فیها همیشه به پکې اوسېږئ. اعاذنا الله من ذلک. او الا ما شاء الله، مگر که الله تعالی وغواړي. مطلب یې دا دی سورۃ هود کې به د دې صحیح د استثناء صحیح مطلب راشي، خو دلته دومره مطلب یاد کړه چې دا جهنم ته بوتل په الله تعالی زور نه دی، دا د الله تعالی اختیار دی. الا ما شاء الله ان ربک حکیم علیم، بېشکه ستا رب حکمت والا دی پوهه دی. وکذلک نولی بعض الظالمین بعضا، داسې موږ مسلط کوو پرې جهنم کې ځینې ظالمان په ځینو باندې، او په دنیا کې هم ځینې په ځینو باندې. په دنیا کې چې کوم سړی بېدینه او بنیت وي، نو هغه له خدای وایي داسې ماحول زه ورکړم چې دغه بنیت او ماحول دی پکې بنیتي زده کوي. او چې کوم سړی صالح نیت برابري، نو الله تعالی ول توفیق ورکړي داسې ځای له بوزي چې هلته صحیح خبره زده کړي. نو بد دا د الله تعالی نظام دی. بنیتی د بنیتو ځای له بوزي، او سپینیتی د سپینیتو ځای له بوزي. ګمراهان په ګمراهانو پسې ورپسې کوي، او صالحان په صالحانو ځای ته نه بوزي چې هلته هغه له توفیق ورکړي زه ته هلته لاړ شه چې صحیح زده کړي. او هغه بل وایي نه نه زه دلته نه ځم، نو ته دغلته ښې، ته دې بل طرف ته ښې. وکذلک نولی بعض الظالمین بعضا، دارنګې مونږه مقرر او مسلط کوو ځینې ظالمان په ځینو باندې بلې جهنم کې او بلې دنیا کې هم، بما كانوا يكسبون، په دې وجه باندې چې دوی کوم عمل کوو. یا معشر الجن والانس، اے انسانانو د پیریانو د انسانانو ډلې، الم یاتکم رسول منکم، ولې نه راغلي تاسو ته رسولان ستاسو نه. دا منکم تغلیب دی، ورنه په پیریانو کې پیغمبران نشته، هغه پیریانو دپاره د انسانانو د پیغمبران دي. دا کرامت الله تعالی انسانانو له ورکړی. ته به وایې چې ولې له ورکړی، مې پتا باندې څه تکلیف دی چې نه دی پکې. که پیری دا سوال کوي نو کوي به، ته ولې کوې دا سوال؟ قرآن خبره دا ده چې انسانان د پیریانو نه غوره دي. نو دا غورواله او دا فضیلت الله تعالی انسانانو له ورکړي چې پیغمبران په دې کې دي او په پیریانو کې نشته. دا فضیلت. اوس که ته وایې چې دا فضیلت ولې ورکړی، مې ستا پکې څه کار دی چې ولې ورکړی؟ الله تعالی خو خبره. الم یاتکم رسول منکم، ولې نه دي راغلي تاسو ته رسولان ستاسو نه د انسانانو نه، یقصون علیکم آیاتي، چې بیانوي ستاسو به مخکې آیاتونه زما، وینذرونکم لقاء یومکم هذا، او یری تاسو د ملاقات د ورځې ستاسو نه چې دا ورځ د قیامت. قالو دی به وایي شهدنا، مونږ ګواه یو علی انفسنا، په خپلو ځانونو، وغرتهم الحیات الدنیا، نو چې په هغه وخت کې وایي چې ګواه یو په خپلو ځانونو چې مونږ غلطي کړې ده، نو په دنیا کې ولې کوي؟ وایي دا د دنیا د چمک د وجې نه مرعوبه دي، دا دنیا ډېره خوښه ده ځکه. وغرتهم الحیات الدنیا، او دوکه کړي دي لره د موجوده ژوند. وشهدوا علی انفسهم، او دی به ګواه شي په خپلو ځانونو باندې چې انهم کانوا کافرین، چې دی ښه چورلټ کافر و بې خبره نه و. نن خو وایي زه نه پوهېږم، وایي خطا کړې دی درانه، خو په آخرت کې به بیا وایي چې نه 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 ما ته پته نه ده. انهم کانوا کافرین، په ځان به ګواه شي چې دی کافرانو بې خبره نه و. ذالک، دا پیغمبران الله تعالی ذکر علیږي چې علم یکن ربک مهلک القرى بظلم، چې نه دی ستا رب هلاکونکی د کلو والا د شرک په وجه باندې، واهلها غافلون، چې د دې دا خلک نه خبرې د توحید نه. نو توحید نه به کله خبرېږي چې پیغمبران راشي، نو پیغمبران اوس راله، نو بس اوس دغه د پیغمبرانو سلسله دغه تعلیمات اوس د قیامته پورې روان. ولکل درجات مما عملوا، دار چا د پاره اوچته مرتبه دغه د عمل په وجه، د نیکانو د پاره اوچته او د بدانو د پاره ښکته. وما ربک بغافل عما یعملون، نو دې ستا رب خبر دغه عمل نه داخله کوي. وربک الغنی ذو الرحمه، او ستا رب حاجت ده ذو الرحمه او مهرباني والده. ان یشاء یذهبکم، که غواړي تاسو به لرې کړي، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، او ستاسو په ځای به راوړي ستاسو نه وروسته هغه څوک چې د هغې اراده شي. کما انشاکم، څنګه چې تاسو پیدا کړئ من ذریة قوم آخرین، د نسل د هغه مخکینو خلکو نه. تاسو چې چا نه پیدا یا نسلونه ختم شوي، تاسو په ځای به نور راوړي. انما توعدون لآت، هغه شی یقینا هغه شی چې تاسو سره وعده کړی چې هغه جنت او دوزخ دی، لآت د راتلونکي دي. وما انتم بمعجزین، او نه تاسو کمزور کوونکي الله تعالی لره دراوستو د قیامت نه، ځکه جنت او دوزخ به د قیامت نه بعد راځي. قل ورته ووایه قوم اعملوا علی مکانتکم، ای زما قوم عمل کوئ په خپله طریقه، انی عامل، زما عمل کوونکی ما. فسوف تعلمون، نو تاسو به پوه شئ من تکون له عاقبة الدار، چې د چا دپاره د انجام د وروستني کور ښه. انه لا يفلح الظالمون، بېشکه نه کامیابېږي ظالمان نه کامیابېږي. او د جاهلیت د خلکو یو طریقه ده، هغه دا چې الله تعالی حرام او حلال وایي، نو دا بدبخت دي. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا، او دې مقرر کړي د الله تعالی لپاره دا هغه څه چې الله تعالی پیدا کړه. ذرأ په معنا د خلقه ده، من الحرث د فصلونو نه، او الانعام او د څارویو نصیبا حصہ پیدا کړي الله تعالی دی،
او د پکې صحیح شخ دی لور کړی او صحیح پکې شریکان لور کړی فقالو دی وای هاذا لله دا پکې د الله تعالی صدا بزعمهم دا د خپل ګمان په وجه وای د سنه چې الله تعالی او توی زما پکې دومره ده نه بزعمهم دا د خپل حساب کتاب بزعمهم د خپل ګمان په وجه وهذا لشرکائنا او دا د خوا پکې د شریکانو د پاره ده نو فما كان لشرکائهم کما یسجد شریکانو د پاره فلا يصل الى الله دا الله تعالی ته نرسي کدا غیر چرته صدا الله تعالی په دې کې سراشي کنه یو دانه تم دی خوانه پریدي او ما كان لله او کما چې د الله تعالی د پاره فهو يصل الى شرکائهم ناغه ورسید شریکانو هغه ته کدا دینه پای کې سدانه معنی را لې زه خیر دې مړه داسم خدای پاک به حاجت دی او دا محتاج دی یعنی د الله تعالی د زکات مطلب دا دی تا ته دلته دا مطلب دی چې کم فرض کم شی چې الله تعالی مقرر کړی دی داغه د فرایض او خیال نه ساتي کم چې په خپل پیر او امیر او فقیر مقرر کړی دی نو هغه ته د چمتو ولاړی چې ته به دا د خدای پاک کله الله تعالی او د پیر او د امیر او د مرید او د فقیر او د شیخ او د لیډر د خبره مقابله راشي نو بیا وی یره دا د الله تعالی هغه کله وشي او کله به ونشي زکات بیا نه ورکوي خو چاند د خپل پارټي هغه دا زبردست ورکوي اما لنګ چې دی هغه د خپل پیر هغه قلم هغه د خدای هغه زکات نه ورکوي پوهیږي به خبره کنه چې الله تعالی وته کوم شی حرام حلال ویل دي نو هغه پروا نه ساتي خو چې د پارټي هغه کوم حرام او حلال دي نو هغه ته بالکل تیار دغه مخالفت نه کوي ځکه چې هغه کوي ها په دې خبره پوهیږي کنه دا مطلب دی بنیادی د خدای په خبره کې کمی زیاتې کوي خو د پیر په خبره کې د خپل استاد په خبره کې او د خپل امیر په خبره کې او د خپل لیډر په خبره کې کمی زیاتې ژوند تقسیم کړی دا لکه دا د جمعه د 100 غنټې په کې د خدای او د باقی په کې د بلچا نو د خدای په دې کې کمی زیاتې راځي په دې کې کټ کوټ راځي خو د بلچا په هغه کټ کوټ امیر لچ کوم وخت ور کړی لیډر لچ ور کړی هغه سره چې کوم معاهده دا هغه چې به کوم پابندۍ هغه چې ولا کوم څه شی ور کړی چې دا بکې نه پای کې چل ول نه کوي ځکه چې هغه ته ځان نږدې کوي کنه خو دا رضا پکار ده په خو به د خدای رضا پکار او د نور خلکو رضا پکار نو دا غي طریقه به دا هغه دړی ابه د پیر د پاره مقرر کړو دا څه به کې خو نو د دینه بدانی چې د دې خوراله د الله تعالی غیته وې دا مړه الله تعالی غنی دی خیر دی خدای الله تعالی دا غنه ولګی دانی دی خوراله نو بدبخت به مقرر کړیم په خپل او چې بیا به دې خوراله وې خیر دی دغه کم شي خبره سا ما يحكمون ډیر بد فیصله کوي دي وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاهم دارنګ خسته کړي ډیر مشرکان ته قتل د بچو د دي شرکاهم د خپل خدایانو دروغجنو ليردوهم جدي تباكي وليلبسوا عليهم دينهم او چې ګډوډ کې په دې باندې د دې دینه د دین څه شکل خو به او په خوا نو دی به توی دا بچي وجنه یعنی تر دې پوري چې باقاعده د درگاہونو د پاره به بچي وجل لونه خو به په دې وجه وجلې چې سباله بیا جنگ شي نو څوک بیرانه وتختی یا دا چې پیغور به چې زما د لور بسوک تاسو کوي نو په دې وجه به وجلې یا دا چې ګټه باندې کوي ډوړې باندې خوري دا مختلفه وجه به په دې وجه به لونه وجلې لیکن کله کله به زامن د دې بوتانو د خوشاله د پاره وجل زامن مې هم د دې بوتانو د خوشاله د پاره وجل تاسو ته پته ده کنه بل کلمات یاد تقریبا یو لس 15 کال نه به زیات کی تقریبا خو شابه کی په دې پنجاب کې یو پیر وانت کې وو نو بس خلک راجمه کړي وو چې زامن بالا لوي او بیا تر راجمه کړي خلکو ته ویلو چې بچی راجمه کې چاله لیکو نو هغه تاریخ ولا ورکړ او بیا یو ډن الته دعا کړو خلکو ته به راضي پدې کې متیاج کوي په ډن کې خلکو متیاج کول نو چې دومره شي د لامبل شنو دی پیر په کې لامبل څه پوه شي په پښتو د دې پیرو بیا پولیسو نیول نو کلمه مولا نه ورتله نو د ما ته بم دا پیش کوي یو مولوی صاحب د څه ته پکې د څه وای خرا به لکې ته د دې سړي خبره بم ته ما ته پیش کوي ته د دې نه خبر نه چې عالم څه ته وای او پوهه څه ته وای او نه پوهه څه ته وای یاره چې ځینې خلک د څه وای خو ځینې خو ما اوریدلې دي غدا څه وای پوهه څه خبره باندې نو تا د چا نه اوري ته د څه خلکو خبره امتا اوري پرې واړې کا مخ ورګه په اخبار کې چرته راغلي وي شل کاله واړې وکه کم ځای ما اخبار کې غالبا واړې کتلې او تاسو اخبارونه نه ګورئ ما په خیال وحده تکي کې څنګه حالاتونه څنګه خبرې گئی ها واړې ونه ما په خیال شل کاله وي د سړی په کې شوی امامتي کوله او بیا ته پولیسو تاسو کړل د جنازې منځور نه ورته نو دا بدبخت بم را پاسي وي بچی یاره زمونږ مولوی صاحب د څه واستاغه دسي نو بدبخت ته په دې نه پويږي چې چاله جنازې منوري په دې شل کاله کې تا دا خبر نه دی اوریدلی تاسو ته نه کړه چرته سره ناس نه نو دومره نه پويږي چې دا پس پويږي کنه پويږي او بیا راشي دلته وای یاره دې ته زوی خو ځنی مولیان د سیم وای خدای پوي کنه تاسو نور سو دومره عقل نشته
تا په چا خر ته کپړې واچولې او پټکې ورته وتړ ته به د هغه ته هم سجده شروع کړي. پوهېږه په خبره باندې بیا الزام په خلکو باندې لړی وي. نو ته د عقل نه کار هلې، ستا دومره عقل نشته چې 20 کاله سړي ستا سره وخت تېر کړو او هغه له جنازه هم نه ورتله او تا هغه ته مولوي صاحب وي، نو ته دومره نه پوهېږې او دا دین تا ته دومره بېکاره شی ښکاري چې په دې اړه سوچ نه کوې. او بیا چې ته څوک سمه خبره وکړي نو بیا دې پوزه پړسېږي او برمکېږي. وایي وګوره ته دې داسې وایي او ځینې خلک داسې وایي، هغه خو داسې نه وایي. نو دا فیصلې به ته کوې چې څوک پوهه دی او څوک ناپوهه دی. او د عقل له دا حالت دی حاجي، که پوزه دې نه وی نو ډیران به دې سټلی وی حاجي. ولو شاء الله دا وكذلك زين للكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم چې تبا دي کې څوک د تباکۍ نه دی خوښي، ا د څوک د سم لار خې نه پکړنو ولا څوک د شکرانه را جمع کوي او راوړه مالا. پوهېږي په خبره باندې. نو هغه سړی د دې خلکو چې سورلي باندې کوي کنه په سټ د سورلي کوي، نو هغه د امیانو ډېر خوښي دي تباکۍ او مال تم وي او جهنم ته مچي او اولادم ولا تباہ کوي او بچیم ولا تباہ کوي او مالم ته وای. نو دا سړی د دې ډېر خوښي او چې ته سمه خبره کوې نو ستا سوری په کاڼو ولي. نو دغه قوم دی، نو دغه قوم دی. لیردوهم چې تباهی کی ولیلبسوا علیهم دینهم او چې دین په ګډوډ کی. ولو شاء الله ما فعلوه او که الله تعالی خو دا کار به نه کړي. فذرهم وما یفترون دی پرېږده او د دې هغه دروغ پرېږده. واخر دعوانا